السلام علیکم. په تیرو څو لیکچرز کې موږ دا ډسکس کړی وو، که تا چیرې یاد وي د پولیو یو قسم مطلب دا وي، مختلف قسم اقسام موږ ډسکس کړل په تیرو څو لیکچرز کې. صحیح دی. مطلب د دې څلور اقسام وو د پولیو غا دغه پولیو ملټیز غا. اوس دا اقسام نه دي، اقسام د پولیو چې کومه بیماري وه د دې څلور اقسام وو. په هغو کې یو قسم داسې وو موږ دا ډسکس کړی وو، مطلب د دې موږ یو څه کی فیکټس کتلي وو. نو په دا ویډیو کې موږ په دا لیکچر کې موږ په دا ډیټیل سره ډسکس کوو چې دا دې چې یو قسم مطلب هغه ایسیمپټومیک پولیو چې ورته ویلی تا به چیرې یاد وي. صحیح دی. هغه قسم به ډیټیل سره ډسکس کوو چې دا دی څه شی، او ورپسې راځو د دې کی فیکټس پسې ګورو. مطلب کی فیکټس څه دي، د دې کوم کی فیکټس دي، مطلب پریویلنس دی، پسې راسه ډیټیکشن دی، پسې راسه مختلف قسم د دې ریسکس دي، خطرات څه دي، بیا کنټرول دی، ټریټمنټ دی، مختلف قسم دی چې کوم کی فیکټس دي هغه به ګورو چې دا مطلب ایسیمپټومیک پولیو چې کومه ده دا یو قسم دی د پولیو چې دا دی څه شی، او د دې چې کوم کی فیکټس به ګورو. صحیح دی. اوس ګوره اول چې کوم د لفظ راسه د دې لفظ یو څه لوجیکل دی، مطلب یو لوجیک لري. صحیح دی. ګوره ایسیمپټومیک پولیو نه دی، ایسیمپټومیک پولیو. اوس ګوره ته که دلته چیرې وګورې نو دا په سر کې چې کوم دی ایس کومه ده دا پریفکس لګېدلی ده، ای نه دی، ای سابقه دلته لګېدلی ده. اوس دا ای نه دی، ای مطلب دا په تېر لیکچرز کې مو ډسکس کړي چې دا چې کله د لفظ مخته راسي د دې مینینګ وي مطلب غیر. صحیح دی. د دې چې کوم مینینګ وي هغه وي غیر، مطلب غیر وي. صحیح دی. اوس په سره دې کې یو ته سمپټم وګوره. سمپټمز مینز علامات. صحیح دی. هغه علامات اور پولیو خو هغه پولیو دی. صحیح دی. اوس ګوره هغه بیماري دی. اوس دا داسې دا رنګ پولیو داسې بغیر علامات وي، یعنې مطلب دې کې علامات نه ښکاري. دا ایسیمپټومیک پولیو نه دی، دا د پولیو یو قسم دی. په دې کې چې کوم دی علامات چې وي هغه مطلب یو ډاکټر چې وي هغه ته د علامات نه ښکاري، لیکن دا وایرس چې کوم وي دا په یو انسان کې مطلب سپریډډ وي، مطلب پھیلاوي وایرس، لیکن علامات نه ښکاري. دا داسې یو قسم پولیو دی. صحیح دی. او دا ډېر خطرناک هم دی، مطلب د دې ډېرې خطرې هم شته. صحیح دی. ولې مختلف قسم د دې دا ولې په دې خطرې شته چې د دې ډیټیکشن ناممکنه دی، مطلب امپوسیبل دی. صحیح دی. مطلب دا دی د دې چې کوم ډیټیکشن دی هغه امپوسیبل دی، په دې وجه دا چې دی دا ډېر مطلب خطرات ډېر لري. صحیح دی. اوس ګوره اوس که ته د اول د دې چې راسه پریویلنس ته راسه، پریویلنس مینز مطلب د دې پھیلاو ته وګورئ. صحیح دی. تقریبا دا د اپروکسیمیټري ریټ درته وایم کوم چې اپروکسیمیټري ریټ دی. صحیح دی. 75% تقریبا 75% نه ده دا پولیو وایرس چې کوم ده د څلورو اقسام چې کوم ما د ډسکس کړل په تېر لیکچر کې، په دغو کې تقریبا 75% چې کوم کیسز وي هغه د دې پولیو کیسز وي. د دې پولیو مطلب ایسیمپټومیک پولیو چې کوم وي دا پھیلاوي په لوګو کې خلکو کې دا پھیلاوي. صحیح دی. لیکن دا نور چې کوم پولیو وي هغه تقریبا لږ هغو فیصد تقریبا لږ وي، لیکن دا چې کوم پولیو ده دا په یو کسانو کې دا پھیلاوي. صحیح دی. تقریبا 75%. صحیح دی. دا په یو انسان کې وي لیکن علامات نه ښکاره کوي. نو دا یو اپروکسیمیټلی دی. صحیح دی. مطلب اندازن زه درته وایم. صحیح دی. اوس ګوره اوس که ته د دې ټرانسمیشن ته راسې، مطلب د دې منتقلي ته راسې، دا څنګه منتقل کېږي، مطلب ټرانسفر کېږي څنګه، هغه په دا طریقه کېږي. ګوره ټرانسمیشن نه دی، ټرانسمیشن که ته د دې راسې هغه دی مطلب دا چې دی دا اورل اور پیکل کنټیکټ، دا اورل اور پیکل کنټیکټ نه دی، مطلب تا د خولې چې کوم ده د خولې مطلب کنټیکټ دی یو چا سره، یا پیکل مطلب پاخانه چې ورته وایي د دې کنټیکټ ته له خلکو سره ساتئ، مطلب بیا د دې پیلاو چې کوم ده هغه مطلب زر کېږي، مطلب دا تا ته ټرانسمیټ کېدلی شي. صحیح دی. دا کوم چې پولیو دی دا قسم چې کوم دی ایسیمپټومیک پولیو د دې ټرانسمیشن مطلب د دې منتقلي یو انسان څخه بل انسان ته منتقلي. صحیح دی. نو دا ټرانسمیټ کېدلی شي. صحیح دی. اوس ګوره بل کی فیکټ دی هغه دی ریسکس. اوس د دې ریسکس څه دي، مطلب خطرات څه دي د دې دا چې کوم پولیو ده د دې خطرات څه دي. ګوره دا ویداوټ سمپټمز ده، مطلب دی سمپټمز هغه ده مطلب داسې بغیر سمپټمز ده. نو د دې خطرې و دا دی لونګ ټرم وي، دا انسان چې وي لیډ ټو لونګ ټرم، مطلب دا وي په انسان چې وي دا مطلب لونګ ټرم وي، او په انسان کې تر ډېرو پر دا موجود دی لیکن علامات یې نه ښکاري. ډاکټر څه کوي د دې د خلاف ویکسین استعمالوي لیکن دته علامات نه ښکاري، ولې د ایسیمپټومیک دی. صحیح دی. باید د ډیټیکشن ناممکنه دی. صحیح دی. امپوسیبل دی. صحیح دی. اوس ګوره ته که چیرې وي ډي پي وي وګورې دا نه دی، دا ما په تېر لیکچرو کې ډسکس کړی وو. صحیح دی. ویکسین ډیرایوډ پولیو وایرس دا یو قسم مطلب داسې هغه دی وایرس دی، داسې بیماري ده چې کله ته ویکسین واخلې، ویکسین مطلب ته انټیک کې
دا بیماری کریټ کېدلی شي. او دا د هغو خلکو کوم چې ایمیونو کمپرومایز دي، مطلب دا وي چې دغو ایمیون سیسټم چې کوم ایمیون سیسټم نه دی هغه یو څه کمزوره وي. په دا چې ده دا چې کوم پولیو دی دا چې کوم پولیو دی دا نه ده دا پیدا کېدلی شي. صحیح دی. تاسې ایمیون سیسټم چې وي هغه کمزوره وي. صحیح دی. دا د دې پولیو دوران کې سمې دي مطلب د دې خلاف ته ویکسین یوز ہے. ویکسین مطلب دا وی د خلاف ته ویکسین یوز ہے. او کچا مطلب د دې مطلب دا مين کې کچا داسې وي مطلب دغه ایمیون سیستم کمزور وي پیدا کېدلی شي وی ډي پی وی چې کومه ده. صحیح دی. اوس ګوره د دې چې کوم بل هغه ته وګورئ ډیټیکشن ته وګورئ. ډیټیکشن مینز د دې مطلب پته لګانا مطلب پته لګانا ته دی وګورئ. ګوره ډیټیکشن د دې ناممکن دی. امپوسیبل دی. تقریبا امپوسیبل دی. صحیح دی. د چې د اسیمپټومیک پولیو چې کوم دی ډیټیکشن چې کوم دی هغه تقریبا امپوسیبل دی. صحیح دی. اوس سراسته ته د دې ولې دا څه امپوسیبل ول د کوم چې ډیټیکشن وي دا ولې امپوسیبل وي د سرپلاس دی. دا په دې وجه کوم چې دا پولیو چې کومه ده پولیو دا چې وي دا اسیمپټومیک مطلب علامات په دې کې نه وي. په دې وجه چې د دې ډیټیکشن چې کوم دی مطلب روکډال چې کوم دی هغه ډېر مطلب ناممکن وي. صحیح دی. یعنی امپوسیبل وي. صحیح دی. اوس ګوره د دې چې کله ته پریونشن ته راسې مطلب د دې پریونشن وګورئ. صحیح دی. پریونشن مینز مطلب کنټرول ته د دې وګورئ یا د دې ټریټمنټ غواړئ نه مطلب د دې پریونشن روکډام ته غواړئ هغه ګوره ته په دوو طریقو کولی شئ. صحیح دی. دوو طریقو. یو خو مطلب دا دی ته ویکسینیشن پروسس وکړې. ویکسینیشن هغه دوه قسمه ویکسینیشن یوزیږي. یو ته آی پی وي ویل کېږي. صحیح دی. یو ته او پی وي ویل کېږي. صحیح دی. او پی وي دا دوه قسمه ویکسین یوزیږي او پی وي او آی پی وي. صحیح دی. اوس دا ګوره دا ویکسین نه دی مطلب دا د ان اکټیویټډ پولیو ویکسین دی. ان اکټیویټډ پولیو ویکسین چې کوم دی او دا بل چې کوم دی هغه اورل پولیو ویکسین دی. دا چې کوم ده د انجکشن په ذریعه ورکول کېږي یو پیشنټ ته. او دا چې کوم ده دا موږ تېر لیکچرز کې ډسکس کړی و. صحیح دی. اوس دا چې کوم ده دا د مطلب د خولې په ذریعه ورکول کېږي او دا مطلب د خولې په ذریعه ورکول کېږي. دا دوه ویکسین چې کوم دي دا د دې روکډام کولی شي مطلب د دې ارسټمنټ کولی شي پریونشن یې کولی شي. صحیح دی. د دې روکډام کولی شي چې شي د اسیمپټومیک پولیو. او دا هغه ویکسین زه درشایم دا یاد ساتئ دا هغه ویکسین دي کوم چې میډیکلي پروف وي. صحیح دی. مطلب میډیکل ساينس دا پروف کړی وي په دې ریسرچ کړی وي مطلب د دې کیمیکل سټرکچر ته کلیرلی وي چې آیا دا پولیو ویکسین چې کوم دی دا د دې لپاره بیسټ دی دا کوم چې بیماری ده که نه دی که دا الټه تاوان کوي دا هغه ویکسین خبره کوم کوم چې مطلب میډیکلي پروف وي. صحیح دی. وګوره د دې ویکسین فایدې هم شته بیا بعد کې د دې سایډ افیکټس هم شته. صحیح دی. سایډ افیکټس کوم دي هغه د دې شته. نو دا دوه قسم ویکسین یوزیږي آی پی وي او او پی وي چې کوم دا دوه قسم ویکسین دي. نو په دې په ذریعه ته دا پریونشن کولی شي. اسیمپټومیک پولیو نه دی د دې پریونشن ته کولی شي. صحیح دی. اوس ګوره دویمه طریقه چې کوم ده هغه امپرووډ هایجین دی. صحیح دی. مطلب بهتر حفظان صحت ته داسې وکړه مطلب داسې کوم سراونډینګز دی مطلب ارد ګرد ماحول چې کوم دی دلته ته دا رنګ مطلب طریقې میتډز اختیار کړه چې صفایي زیاته وي. مطلب دا وي صفایي زیاته وي مطلب صفایي خیال وساته بسراسه ته مطلب صفا خوراک کوه او په صفا ماحول کې په صفا انوایرمنټ کې ته مطلب اوسه نو بیا ته د دې بچاویدلی شي. دا نه دا اسیمپټومیک پولیو چې کوم دی دې ته مطلب ځان خلاصولی شي مطلب ته ځان بچولی شي. نو ګایز امید کوم چې څه مې درته ټیچ کړی وي هغه به دې په سر په خلاص شوی وي. نو خپل خیال ساتئ. ملاقات وي په نیکسټ ویډیو کې. الله حافظ.